बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चैप्टर के बाद मूंग द टूल पैलेट ना पहले टूल इज दखो चिकम मार्क यू टूल दे इजापुर शाप के मार्क यू टूल सिलेक्शन न पार इस्तेमालेगी हो पहले सिलेक्शन दे से इजापुर शाप की चिकल हम मूंग फोटो एडिटिंग को नुदा एडिटिंग में मूंग पर इंटायर इमेज यानी पर टूल इमेज बांधी या पर यो खास एरिया बांधी को او کله چې مونږ یو خاص ایریا باندې کار کول غواړو نو مونږ ته پکار دی چې دغه خاص ایریا ډیفاین کو چې کم خاص ایریا باندې کار کول غواړو او دا خاص ایریا ډیفینیشن یعنی دا خاص ایریا ډیفاین کول مونږ په سلیکشن ټولز باندې کولای شو ادا پر شاب کې چې کله مونږ یو خاص ایریا باندې کار کوو نو دا خاص ایریا مونږ د سلیکشن په مدد سره د ډیفاین کوو چې دا هغه خاص ایریا چې دی باندې یوزر ایډیټینګ کول غواړي سلیکشن د پاره مختلف قسم کی ټولز دی دا فوټوشاپ کې پہلے ور کې مارک یو ټول لے او مارک یو ټول کې دنه سلور نور ټول دی ریکټنګولر مارک یو ټول ریکټنګل شکل کې سلیکشن جوړولو لپاره دی عمدہ شان الیپټیکل مارک یو ټول ګول شکل کې سلیکشن جوړولو لپاره او سنگل رو مارک یو ټول رو لیول باندې یو پکسل سلیکشن جوړولو لپاره دی عمدہ شان سنگل کالم مارک یو ټول کالم لیول باندې یو پکسل سلیکشن د پاره مونږ کالم مارک ټول استعمالو مارک ټول لپاره شارټ کټ کی ایم دا او ټول چینجینګ شفٹ ایم باندې کیږي یعنی مثلا ما یو ټول اکټیویټ کړی دی او ما ته بل ټول پکار نه دا وخت بیا مونږ شفٹ ایم استعمالو مارک ټول نه مخکې بعد لوګون دی زوم ټول زکو زکه چې تقریبا هر ویډیو کې زوم ټول استعمال شوی دی او کلم چې فوټو ایډیټینګ کیږي نو دغه زوم ټول استعمالېږي دته زوم ټول ویل شي زوم ټول باندې خپل ویډیو موجود ده خو بهر حال دلته لګ غونډه ډیسکس کوو ځکه چې هغه مخ روسو دا ویډیو زوم ټول ویو میگنیفیکیشن یا ریډیوسینګ کوي مطلب دا چې کم امیج ویو دا سرګو ته نږدې کوي یا سرګو نه لري کوي اوس مثلا ما سره زوم ټول اکټیویټ دی او سمپل یو کلیک وکم نو دا ما سره سرګو ته نږدې شو دی پکچر ویو دی پکچر سایز غټ شوی دی نه صرف دا ما ته سرګو ته نږدې شو او غټ شو همدغه شان کچری یو بل کلیک وکم نو نورم نږدې شو اوس کچری مونږ دی ویو کې ایډیټینګ کوو نو دا مونږ سره د دې لپاره بهتر دی کچری مونږ سمستیک ورکوټ غونډې وکړو او هغه مونږ ته دې کې بالکل په ظاهره ښکارېدی شي او هغه مونږ واپس ورکولی شي اوس که چېرې مونږ سره یو داسې ویو وي چې هغه ورکوټې وي که هغه کې مونږ یو ورکوټې شان پکسل مسټیک وکړو نو بیا هغه مونږ ته په دې ځای کې خو به نه ښکاري خو کله چې مونږ د هغې پرنټ والو نو بیا مونږ ته د هغې ظاهره پته لګېږي څنګه چې مونږ دې باندې زومینګ ان کو عمدغه شان زومینګ آؤٹ هم کولی شو که چېرې مونږ دې سره آلټ کی پریس کړو نو بیا والا زوم آؤٹ کوي اوس ګوره زوم آؤٹ شو دا زوم آؤٹ شو او که چېرې آلټ کی ان پریس کړو نو بیا به زوم ان کېږي بیا زوم ان کېږي مارک یو ټول پهلنی چې کوم ټول دی ریکټنګولر مارک یو ټول مخکې د باره کې مونږ خبره وکړه چې ریکټنګل شکل کې یو سلیکشن جوړوي دلته نه ریکټنګل مارک یو ټول اکټیویټ شو او سمپل یو سلیکشن ډرا کوم دا زما یو سلیکشن شو اوس اډا فوټوشاپ کې چې کله زه فوټو ایډیټینګ کوم نو هغه ته پته لګي چې صرف به دې ځای کې ایډیټینګ کوي دې ځای کې به نه کوي ځکه چې دا خو زموږ سلیکشن نه آؤٹ ده او دا ایریا زموږ سلیکشن کې ایم ده اوس که چې دلته نه موږ پینټ بکې ټول اکټیویټ او سمپل دا کلر فل کو نو دا کلر به صرف دې ایریا باندې فل کېږي اوس که چې دې نه بار زه فلم کوم نو نه کېږي دې نه بار زه کوم اوس نه کېږي ځکه چې موږ سره سلیکشن موجود دی او که چېرې سلیکشن نه وي نو بیا به څه کېږي بیا به ټول امیج باندې ایډیټینګ کېدی شي دا څه دې ځای باندې فل شو همدغه شان دې ځای باندې فل شو دې ځای باندې فل شو دینا پس بیا مارک یو ټول اکټیویټ شو کله چې مونږ یو سلیکشن وکړو نو بعض اوقات یو سلیکشن مونږ کړی وي او هغې ته مونږ نور ایریا اډ کول غواړو مثلا دا سلیکشن ما وکړو
او دی سلیکشن سره ماته دا ایریم پکاره چې سلیکشن نو دې لپاره موږ بیا ملټیپل سلیکشن کوو او ملټیپل سلیکشن لپاره موږ سره دی کې چې کوم دی آپشن بار کې ایڈ ټو سلیکشن ټول موجود دی دا به اکټیویټ کو نو سمپل اوس ملټیپل سلیکشن بکیږي یا کچره دا نه اکټیویټ کو نو موږ سره شارټ کټ کیدا شفٹ ملټیپل سلیکشن شفٹ کی کچره کیبورډ نه پریس کو نو بیا ملټیپل سلیکشن کیږي سمپل ملټیپل سلیکشن نو کوم ملټیپل سلیکشن دا ملټیپل سلیکشن څنګه چې موږ ملټیپل سلیکشن کو عمدغه شان سلیکشن نه یو خاص ایریا چې کوم سلیکشن وي هغه دی واپس ریموو کولم شو زه چې دا ایریا چې کوم د مات سلیکشن سره نه ده پکار یعنی دا واپس ان سلیکټ کا نو دې لپاره ما سره بیا یو بل ټول دی سبټریکټ فرام سلیکشن آپشن بار کې دا یو ټول اکټیویټ شو او چې کله ز سلیکشن کوم نو دا به دا کرنٹ سلیکشن نه ریموو کیږي دا ټول دی نه ریموو دا ایریم ته نه ریموو کا دا نیم ته ریموو کا عمدغه شان دا ایریم ته ریموو کړو صرف دا ایریا ما سره پاتې شو او دې لپاره شارټ کټ کی چې کوم دا هغه آلټ تا کله مونږ کیبورډ نه آل کی پریس کو نو سمپل دا مونږ سره ټمپرری اکټیویټ کیږي دا یو ټول او چې کله آل کی پریس کو ان پریس کو نو بیا دا دی اکټیویشن ختم شي آل کی وسوره اوس اکټیویټ چې بیا پرې دمو نو بیا دی اکټیویشن ختم شو intersect with selection دیو ټول باندې مونږ سلیکشن کې انټرسیکشن کولای شو مطلب دا چې یو سلیکشن کې دننه بل سلیکشن کوم ا سلیکشن ود ان انذر سلیکشن زما چې سره ماته دا ایریا چې کوم نه پکاره چې کوم دا فل شوی دا او دین علاوه دا ایریا دنه پکاره نو ماته پکاره چې دې کې زوس انټرسیکټ وکم او انټرسیکټ لپاره ما سره شارټ کټ دا شیفټ پلس الټ او سلیکشن نو دا بیا انټرسیکټ کیږي شیفټ प्लस आल्ट बराबर असाइन हम चेंज हो हमका शान को सिलेक्शन हो कमा ना कम जोर सिलेक्शन खत्म शो और नवे कम सिलेक्शन ना होता करंट सिलेक्शन शो दा मु ऑप्शन बार की दिल तरम कोले शो कहते दा यो एक्टिवेट को नो उस पर दीजनम की देशी ऑप्शन बार की देना पस फीडर कमांड दे फीडर कमांड में मदद सरा मु द सिलेक्शन चिकम कार्नर्स दी चिकम कोनी दी दा बिल्कुल स्मूथ गोल शान रावसी शो मसलन मा सिलेक्शन लासम नहीं जो कड़ी और दिल फीडर कमांड की वैल्यू डिफाइन कम सपोज 10 और एंटर उस चिकल द सिलेक्शन को मच कम सिलेक्शन चिकम कोनी दी अब बिल्कुल गोल शान राजी देखो 10% बांध चिकम दे दा गोल राजी सिलेक्शन वापस खत्म हो लगा पारा मुंह सरा शॉर्टकट की द कंट्रोल डी या सेलेक्ट मेन्यू ना डी सेलेक्ट नदा सिलेक्शन खत्म शो दत नदा वैल्यू लगे जब 20 वाला वर्क और उस पे गोल उसको उस डेर से कम दे कारण बिल्कुल गोल शान राजी स्टाइल की चिकम दे सिलेक्शन स्टाइल ले चिप कम स्टाइल बांधे सिलेक्शन के नॉर्मल सिलेक्शन के चरी स्टाइल मुंग वालू नो बया दे कि मुंग यो कस्टम सिलेक्शन कोले शो यानी मतलब दा कि मुंग खपल खोखे मुताबिक چې سمره हाइट डिफाइन को और سمره विड्थ डिफाइन को बया कंट्रोल डी या सेलेक्ट मेन्यू डी सेलेक्ट सिलेक्शन खत्म शो स्टाइल की कचरी मुंग दा देम नंबर कमांड फिक्स एस्पेक्ट वेट्यू कमांड वालू ने दे पे मदद सरा मुंग खपल विद द हाइट मुताबिक अगर से इशू उस दे में जमा सारा हाइट चिकम दे 1 दे और हाइट विथ चिकम दे डबल वाला ट्वाइस डबल टाइम चिकम दे विथ दे हाइट वाला डबल टाइम हाइट मा सारा 1 दे और विथ चिकम दे 2 टाइम बरे दे हाइट राजी हाइट की सब वैल्यू भी दासु करा दाशान फीडर कमांड आने में जका बिल्कुल स्मूथिंग की गई उसके चिदल तना वैल्यू में ज्यादा को 3 वर को ब्या वा चिकम दे 3 टाइम बरा जी दा 3 टाइम उसराल देन आपस एलिप्टिकल मार्क यू टूल गोल शान सिलेक्शन जोड़ो लपारे दिल तना बदा वैल्यू सिफर को खत्म बुकर सा स्टाइल के बाद वापस नॉर्मल वाले देख बतायो 5 होदा उसवाई
دا هم دغه شان ګول سلیکشن کوي. کله چې موږ یو ګول سلیکشن جوړو نو بیا الیپټیکل مارک ټول استعمالو اوس ګول سلیکشن وشو. او د لپاره دا ټول آپشن دي چې کوم شفت او آلت او شفت آلت یا دې زم چې دا څومره آپشن دي فیدر هم دې کې شته. خو دې کې صرف یو نوې کمانډ دی چې هغه انټي الیز آپشن دی. انټي الیز آپشن په مدد سره موږ د سلیکشن چې کوم ایج دی چې کوم سایډونه دي دا بالکل د بیک ګراوند کلر سره سموث راوستي شو. او د دې کچري موږ دا ان موږ ته پته نه لګيږي. دا هله موږ ته پته لګيږي چې دا سلیکټډ ایریا موږ د دې پکچر نه بل پکچر ته کاپی کوو نو اله موږ ته پته لګيږي. دا سلیکشن به ختم کوم کنټرول ډي او اوس په یو ورکوټ شان سلیکشن والم په دې کمانډ دا کمانډ آن دی او لاړ بشم فایل مینو ته. فایل مینو کې به یو نوې فایل جوړ کړم او دا ایډي به ورکه پیسټ کړم. اخو مې کاپی نه کا پهلا بلا کاپی کو سلیکشن کاپی کول د لپاره به ایډیټ مینو ته لاړ شو او دې کې کاپی دا سلیکشن کاپی شو. اوس په دې فایل ترا شو او دې فایل کې باغه سلیکشن چې کوم د پیسټ دا ګور دا د انټي الیز آپشن سره آن کاپی ما واغشته هغه مې دې فایل کې پیسټ کړم. اوس پلاټ سم یو بل سلیکشن به جوړ کوم د دینه بغیر دا آپشن آف او اوس هم دې ایریا نه دا سلیکشن بیا ایډیټ مینیو یا کنټرول سی او بیا به د دیم فایل ترا شو دې تلان دې پروت دی. بیا به ایډیټ تلار شو ایډیټ کې برابر پیسټ کو. اوس کچېره موږ زوم ان کو نو موږ ته پته لګي چې دې کې څه فرق ده. دا هغه انټي الیز والا سلیکشن دی چې کوم موږ انټي الیز سره هغه شو نو دې چې کوم دا بیک ګراوند سره کم کلر دی او سلیکشن چې کوم ایج دی هغه بالکل سموث شانت راغلی دی او دا یو چې کوم دی سموث نه دی. نو دا څه قسم کارونه لپاره موږ بیا انټي الیز کمانډ استعمالو. اوس کچېره موږ دې کیو ګورو نو دې کې بالکل هغه بیک ګراوند کلر سره ټرانزیشن کوي او دې یو کې نه کوي. دا بالکل هارد شانت راغلی دی او دا سافټ شانت راغلی دی. Get on the screen. No. سټایل کې چې کوم فکس سایز دی دا دواړه شو او دا یو پاتې فکس سایز باندې مونږ یو خاص ویډ باندې یا یو خاص هایټ باندې سلیکشن جوړو. زما چې ماته ته 2 ویډ باندې یا او 3 هایټ باندې سلیکشن جوړ کا چې کله زه یو فکس سایز والم نو بیا ماته سلیکشن راکول ضرورت نشته. زه به سمپل یو کلیک کوم او بس چې کوم فکس ویلیو دی داغه مطابق په خپل سلیکشن جوړ شي. یو کلیک سمپل سلیکشن جوړ شي. نو شان بل سلیکشن جوړ شي. کوم ملټیپل سلیکشن کو نو ملټیپل سلیکشن لپاره بیا موږ آپشن دی ایڈ ټو سلیکشن. په ملټیپل سلیکشن کې دا ملټیپل سلیکشن شو دا ملټیپل سلیکشن شو. کچې سبټریکشن کو نو سبټریکشن هم کولای شو. لګو دا سبټریکشن شو. دین پس سنگل رو مارک یو ټول دې باره کې مونږ خبرو کړ چې سره په یو پکسل چې کوم دی رو لیول باندې سلیکشن کوي. یو کلیک نو ګوره دا خو سبټریکشن دی دا به کریټ سلیکشن دی یو پکسل دا به ډبل پکسل شو. کوم ملټیپل سلیکشن اخلو نو شیفت نو دا ټول ملټیپل سلیکشن دی. اوس دې لپاره موږ دا آپشن دی او دینه پس کوم دی سنگل کالم مارک یو ټول سنگل کالم مارک یو ټول کالم لیول باندې یو سنگل پکسل سلیکشن کوي. دا ټول چې کوم دی اوس سنگل کالم پکسل یو پکسل سلیکشن دی. کله چې مونږ یو سلیکشن جوړ کو نو هغه سلیکشن مونږ یو پکچر نه بل پکچر ته موو کولای شو او کله چې مونږ یو پکچر نه بل پکچر کې موو کو یو سلیکټډ ایریا نو دا اصل کې موو کیږي نه هغه ایریا چې کوم سلیکټډ ایریا وي هغه بل پکچر ته کاپی کیږي او کله چې مونږ یو سلیکشن جوړ کو هغه بیا مونږ ډیلیټ کولای شو. مثلا دا ایریا ما سلیکټ کا فکس سایز باندې لګیا کار کیږي ځکه دا ایریا سلیکټ شو. دا ایریا چې کوم دی زه اوس دې نه دلته موو کولای شم یا یو بل پکچر ته موو کولای شم. موو ټول په ذریعہ باندې سمپل دا ایریا دی خو موو نو ګوره چې کوم بیک ګراوند کلر دی اب لاندې پاتې شي
سمپل دلته موو کو یا دلته موو کو چې کوم ځای ته موو کو نو دا موږ موو کولی شو اوس یو بل فایل ته موو کو د موو ټول په ذریعه باندې موو خو بشي خو د دې کاپی به جوړ شي نو سمپل دا فایل دا سلیکشن او موو ټول اکټیویټ دی او سمپل دې پکچر ته راوړو دا وګورئ اوس دې پکچر کې چې کوم نه دا کاپی شو فایل مینیو کې یو بل ډیر اهم کمانډ ریورډ کمانډ دی دا به مو سره دې ویډیو کې ووایو ځکه چې اکثره دا کمانډ استعمالیږي مخکې مونږ ویډیو کې استعمال کړی دی ریورډ کمانډ په مدد سره مونږ د فایل اوریجنل سټیټ واپس کور کولی شو دې فایل کې چې څومره ما ایډیټینګ کو دا واپس ختموم نه دی لپاره مونږ فایل مینیو ته راځو او فایل مینیو کې ریورډ کمانډ نو دې به هغه اوریجنل حالت واپس کول شي دا دی هغه اوریجنل سټیټ دی کنټرول ډي واپس انډو بل یو خبر دلته پاتې ده چې هغه هیستوري پیلټ ده هیستوري پیلټ یو داسې پیلټ دی چې موږ څه کار هم کوو نو هغې ټولو دلته یو لیست جوړېږي او چې کله د کار یو لیست جوړ شي نو هغه کار موږ واپس کور کولی شو سمپل ځایمه چې کم سنګل رو سلیکشن ما هغسې هغه دې پورې ما ته کور کړه دې ځای پورې کور شو دې ځای پورې کور شو یعنې د هیستوري پیلټ نه موږ یو خپل چې کوم اکشن مونږ پرفارم کړی وي هغه واپس کور کولی شو او هیستوري پیلټ هم چې کوم دی ډېر استعمالیږي اکثره کله سړی مسټیک وکړي نو هغه مسټیک واپس هیستوري پیلټ په مدد سره واپس کور کېږي دا د اوپن سټیټ دی نو اوپن سټیټ ته به واپس کور شي